باندې د خلقو اعتراضات هغه شروع پای کې ستاسو ویلي دي سب ان شاء الله مزید وای بعض مرګري په بعض کسانو خفو چې دا کسان نه دی ویل پکار دا هغه فرقواریت کې خلک مبتلا شوی دی د حدیث خلاف چې څوک کوي نو پکار دی چې هغه سړی وښودلی شي دې کې د خفګان څه خبره نشته ده چې د چا کم استدلال د دې لپاره چې حدیث په غیرت کې نو پکار دی چې خپل بند کړي شي اچار سوګي دا سیس کې مور نه وځه دا خبره نه صحیح بخاری کی حدیث ته غن ځای ده 3119 نواله 3619 6629 نور بشمیر زینو کې دا حدیث لیکل ده هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جنگي مهماتونه فارغ شو نغي بیا د اسلام دعوتی خطونه لیګل شروع کړل نو پای کې څه خطونه هرقل او دارنګي کسرا دای خلق لاړل پدې کې یو دوه کسان دي یو ته کسرا وي یو بل ته قیصر وي کسرا عرب دا غنوم چې اخلي ناغت ابرویز وي مونږ ورته پرویز وایو ابرویز خدا کسرا او قیصر دا اصل کې د اشخاص نمونه نه دي د حدیث باندې چې کوم اشکال خلق ہوتا ہے نا پدې باندې راغله ده چې دی بنیادی طور د لفظ مفهوم نه به خبر دي لکه زمونږ عمل کې د ټول نه غټه ګرسه سیاسي امورو کې هغه د وزیر اعظم ده او چې کله مونږ وایو وزیر اعظم نه بس هغه سړی وزیر اعظم مراد دی کوم چې هغه کرسي باندې براجمان دی کله موجوده وزیر اعظم او کله داغه نه مخکې او کورستو برازي وزارت عظما زمونږ د کرسي نوم دی تو دارنګه هرقل کسرا قیصر دهقان دا قسم نمونه دا د کرسي او د اقتدار نمونه کسرا له چې خط لاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فارسیانو موجوده ایران دا فارس دا آتش پرستو او قرائنو دا معلومیږي تر عراق پورې دا عمل وګدو او سیدنا ابراهیم دی ته مبعوثو د علاقو کې د اور عبادتم کېدو د انور او د سپوږمۍ عبادتونه کېدل د سیدنا ابراهیم علیه السلام د مناظرې نه دا معلومیږي چې هغه د قوم ته مبعوث کسرا له چې خط لړ ناغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط مبارک وشلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا غینه خبر شو دعا وکړه یا الله د حکومت داسې زره زره کې او داسې ممزقه کې څنګه چې دی زما خط شلو ده قیصر له چې خط لړ نو قیصر دا خط سه احترام وکړو یعنی هغه رویه او نه ساتل کوم چې کسرا ساتل و د کسرا د روینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واقف شو خبر شو ناغو فرمال اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ دا جمله ویل ده دا جمله د دین مخکې په نور احادیثو کې دا خیرو ذکر شته ده چې الله دې داغو حکومت دا سے تسنس کی لکه څنګه چې زما خط تسنس کړل خود دې حدیث کې پیشنګوئی وکړلې یو پیشنګوئی دارا چې د کسرا چې کله ملشي نو بیا وبل کسرا نه او چې کله قیصر ملشي نه بیا و قیصر نه درېمه جمله دا ویلا والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تاسو با دغه دوه ملکونو ترې قیصر او د کسرا کنوز داغي خزانه
دا به د الله په لار کې خرچ کوئ. دا حدیث دی. په دې حدیث باندې اعتراض کړی دی ډاکټر غلام جیلانی برق. دو اسلام د دې کتاب دی. دوه اسلامونه دي د دې په نسبت باندې. یو هغه اسلام دی کوم چې ثابت دی او یو هغه اسلام دی دې په نسبت چې ثابت نه دی خو د حدیث په کتابونو کې لیکل دی. دا خلق ځان ته هوښیار خلک وایي. هغه یو لوی عبارت لیکل دی دو اسلام کې صفحه 186 187 دو صفحو باندې هغه عبارت لستل پکار دی. داول دې تاریخی پس منظر هم خودل رہے څنګه چې ما مختصر ہوئے چې 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز شاہ ایران اور ہرقل قیصر روم کی طرف خطوط بھیجے. انہیں اسلام کی طرف دعوت دی. ہرقل نے قاصد رسول کی بڑی تعظیم کی لیکن کسریٰ شاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا اور قاصد کو ڈانٹ ڈپٹ کر دربار سے نکال دیا. جب حضور کو اس سلوک کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک پیشن گوئی کی. قیصر کے حسن سلوک اور کسریٰ کی بدتمیزی کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صرف نسل کسریٰ کے خاتمہ کی پیشن گوئی فرماتے اور ہرقل کے لیے اسی محبت کا اظہار کرتے جس طرح وہ نجاشی سے کیا کرتے تھے. نجاشی اسلام قبول کرو تے پدیم نہ خبر، لیکن جو پیشگوئی بخاری میں موجود ہے وہ ہماری اس تمنا کو پورا نہیں کر سکتی. یعنی نجاشی مسلمان شو خدا دومره عجیب و غریب خلق دی چې دی په یو کافر کې او په یو مسلمان کې فرق نه کوي. نجاشی چې مړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه جنازه کړې او کنه وکړې کړې وا غایبانه جنازه کړې وا په مشرکانو جنازه نه په نجاشی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه کړې وا. ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کی لکھی چې دا د نجاشی خصوصیت. اچھا خو په نور علاقوں کې بشمیر صحابه وفات دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ چا غایبانه جنازه نه ده کړې. دنه عادت ما جوړه ہے اوس خلکو کسب ورته ویل څوک مړ شي بسر ځای کې غایبانه جنازې کې جواز د پاره وسړی دا وایي چې بس یو دیو کې ټول مړ کړو. ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې داغه وجه دام لیکي دا چې نجاشی معنی چا مسلمان جنازه نه وکړي ځکه چې کړه هجرت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبش ته چې کوم مسلمانانو هجرت کړو ناغم ټول لړل واپس چونکه هغه بلا جنازه دفنو په دی وجه گنجائش پیدا کېده. د فقہی لحاظ سره خو دا د الیدیس او د احناف د جګړې یو خبره ده یو په خپل ضد الله دی بل په خپل ضد الله دی خو خیر اوس احناف هم ټول کوي. دا کم جهادي دعوتی خلک چره دین دغه چل نه کوي چې کوم د څوک مړ شي دین حنفیت یې شوی دی احناف دا ناجایز غني. دیوانه وجنګونه کېدل مفتی محمود رحمت الله تعالی چې کله وفات شو نو زموږ د علماء ټولو دلته جنازې کولې او جماعتونو کې غایبانه کوله. بیا پته ولګېږي چې خپل یو کار کوي نو پته ولګي جماعت کې جنازه نه کېږي که نه د لاش د بې حرمتۍ د وجې او که نه هسې ذکر اذکار په جماعت کې ممنوع دی. فقهای کرام چې لیکي نو هغې ویلي تلویث المسجد د دې خطرې د وجې چې جماعت ګنده نه شي. دا خطره موهوم غوندې ده. سیدنا عمر جنازه کم ځای شوې وه مسجد نبوي کې صہیب رومي کړې وه هغه زخمی شوی و که نه و شوی د تلویث خطره به نه و نو اجتهادي امورو کې دا مسایل دي که یې سره اختلاف راتلی شي دا نه چې اجتهادي امر کې د اختلاف نه شي کولی. سیدنا عمر ښه سخت زخمی دی او وینه د هغه نه بهیږي مسلسل لیکن د هغې باوجود د هغه جنازه کېږي مسجد نبوي کې. خدا قید لیکلی ټیک ده احتیاط ته خدا مطلب نه چې نه کېږي بالکل نه کېږي. ولې حدیث کې راځي چې چا جنازه جماعت کې وکړه لا شیء له که نه اجر ورته نه ملاویږي. نو صحابو ته د عمر د جنازې اجر به نه ملو شوی که د حدیث دا مطلبي چې من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له
ثواب ورته نه ملاویږي. دا خو صحابه کرامو ته ملاو شوی نه. دغه ابوبکر صدیق جنازه هم جومات کې شوی، د سیدنا عمر جنازه هم جومات کې شوی، د سید عائشه جنازه هم جومات کې شوی، سعد نور بشمیر صحابه. دلته محدثین لیکي لا شیء له د علیه په معنا باندې حروف جار د یو بل په ځای راځي. لا شیء له لا شیء علیه، سو ګناه نه کړی، سو ګناه نه کړی. ٹھیک ده کیږي اوس نو بار کې نجاشی باندې جنازه کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانو، او دا کم چې تیار قیصر نو د مسلمان نو همدردی نشته پدې کې چې یو سره همدردی ښکارا کړه بل ته ښکارا. دا حدیث نه چې ناواقف نه دا قسم اعتراضونه کوي. خدا وضاحت کما نه وکړه تا به ویلو چې دا به انصافي ده کنه پوه دا وضاحتونه پدې پکاري پدې وخت لګي زمونږ لګ ډېر، خو ان شاء الله دا صحیح سمت باندې موږ روان یو. کدا خدمت څوک نه کیږي علاقو کې واقف هم نه کیږي بیچاره کان. بیا حدیث تے نقل کی نبیاوی چے کسرا کے متعلق یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے صرف 10 برس بعد 642 میں جنگ نہاون نے ساسانی خاندان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. وجہ سوا وجہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو. دا حدیث دا چکم توے دے دا زینہ دے انشاءاللہ دا وضاحت کوم تا دا چدا کم حالات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلے. کچھ عرصے کے بعد آخری کسرا یزد جرد ورد دی ہوئی گاف پدے ہوئی یزد جرد قتل ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک پھر کوئی کسرا پیدا نہ ہوا. تدے خبر ٹک دا. چاہیے تو یہ تھا کہ قیصر کے متعلق بھی یہ پیشگوئی اسی طرح پیش ہوتی پوری ہوتی، لیکن اے کاش کہ ایسا نہ ہوا. ان دو پیشن گوئی دی، یو پیشن گوئی دا کسرا بارے کے دا اور یو پیشن گوئی دا قیصر پا بارے کے دا. حدیث یو دے یو برابری کے ولا نہ برابری دا پوئی خبر دا چاہو دا اللہ خو خدن یو مخ کے برابری یو بلا رستو برابری. دیکھے جا سوئے مرا رسول اللہ زمان استاخو نہ دے رسول جی گنے منگ را لے گلے دے اخو اللہ را لے گلے او دا مرضی دا اللہ را چے قیصر کل ختمی او کسرا کل ختمی او قیصر کل ختمی دا دا خو خرم منگ کلکلوان دے لڑ شو لکر دا ویرا مطلب دا دا دے چے سمر مودوش والا دا 876 لگ بگ کے 876 ہجری کے تقریباً دی دا قیصر حکومت ختمی کی اقتدار بالکل ختمی کی. نو سوال لائے چے پا یو دے 800 کال لگی او بل دے زر کی دا خو گورا پا حدیث سے کم اعتراض کیا نا پا قرآن امراضی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون. سمانا دا دیر نزدیر آئے خلق و تداغی حساب کتاب. سمرہ مدوش ودے آیت کریمہ سوال لسوا پینزل لسوا کالا سوال لسنیم سوا سکم پینزل لسوا کالا شو اکستا ہوندے یو بیوقوف را پاسی یو غدا ہوئی چہ دا پیشن گوئی لا تروس نہ دا پورے شوے لہذا قرآن غلط تے نو تا بس ہے ورطا جٹی گوئے عجیبہ خلق دا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیشن گوئی کرے دا اور آگا پیشن گوئی دا اللہ پوینا کرے دا دا غی یو حصہ زر پورے شوا بلا پس پورے شوا نو دے کستا سوئے ہمارا دا پیشن گوئے ہو قرآن ہم کلی دی لا پورے شوی نہیں دی. نو آیا دے دا بنتی جائی داوے مطلبی چہ دا قرآن مکذوب فیہ کتاب دے تا کم خلق چہ دا حدیث نے انکار کی یا پا حدیث اعتراض کی دا پیچارگان پا قرآن ہم نبوئی دیر نیز دیر آگے. نو دیر نیز دیر خود دیتا ہوئی چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرستو لے قیامت راگ لگا دیر نیز دیر خود دیتا ہوئی نا اور دے کے دام ممکن دا چہ اللہ پنیز اگر دیر نزدی اور زماستا پنیز مانا دیر لری زماستا پنیز یو شیر دیر نزدی دلہ سوتو کاری دی لیکن دا اللہ پنیز اگر دیر لری انداز تکلم دے را جدا جدا دے لگیا دے دا سوال کئی نبیاسے ہوئی ایک پیشن گوئی 825 برس تک پوری نہ ہو
और हम यही कहे जाएं कि ये वही खफ़ी है, मुखबिर सादिक का कौल है और खुदाई इल्हाम है। दा तंजु न गई आगे खल्क़ बांधे च हदीस हुज्जत गणे हमदा तपोस मुस्ताद रियायत पर आगे को चिका मुंगा दा वही च कुरान दा अल्लाह किताब दे मुंगा वायु दा अल्लाह किताब दे तो मुंगा दा ईमान दे और एक तरह माना डेर निज़दे रागे द खल्क़ द गुमान खिलाफ डेर निज़दे दे कला पेशन गई पूरे की चिकला अल्लाह वाड़ी अल्लाह दे यो पबारे की यो फैसला उकड़ा दबल पबारे की बल फैसला उकड़ा दे ऐसा मतलब शो चदा हदीस गलत है यादा पेशन गोई गलत और बिलफरज यो पेशन गोई पूरा नशवा न आया दादा दे दलील शो च हदीस वाह न दा और आया दादा दे दलील शो च हदीस हुज्जत न रहे ना अजीब अजीब खबर दी पदे के खबर दास नहीं से जय तमुंग दुरुस्त वायु दा टोले खबरें नाला इख्तियार खबर दी। इस तरह की पेशन गोई तो हर शख्स कर सकता है। मसलन जैद कहता है कि शाह इंग्लिस्तान की वफ़ात के बाद कोई और शाह इंग्लिस्तान नहीं आएगा दाजी सड़े रजील शी का नागा ब्याद रसूलुल्लाह पर पेशन गोया कि खर सड़ी पर पेशन गोया कि फ़र्क न पोएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन दजान न वही मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा दाखन नने इस्ताकम दे तो रसीद दावता अल्लाह पर रसीद। और इसके बाद अगर शाहान इंग्लिस्तान का सिलसिला 1000 बरस तक भी जारी रहे तो वह कह सकता है कि मेरी पेशगोई इतनी सही है जितनी कैसर की मौत वाली पेशगोई। नबी पदे एतराज़ कर रहे चिकमुंग नयो गैर मुस्लिम तपोस दाऊ की हमारे पे दिल लिख रही सोख तपोसुगी गैर मुस्लिम ज़्यादा गैर मुस्लिम का जवाब पाबंद ता फ़र्जदान लमज उड़ा है गैर मुस्लिम अवल दे पाबंदे चाहे जमुंग दिन दरश आगे नरुस्तो के दागा से शुभाई न बेवा दागे जवाब वर्ता वर्को जान लदा पजोरा फरीज़े मगोरा ठीक है हिंदुस्तान के जो सड़े जहन्नम तजीन अल्लाह मा तपोस गई तान चल तपोस गई अल्लाह सफरीज़े नहीं तरह पखवाला जान खलक पर जोरा जोरा बांधे फ़राइज़ गोरी तो ब्याह चल न वर्जी वाला चमुंग से उगो दारे चा फ़र्ज नहीं दा हर सड़ी खपला फरीज़ा यो सड़े चागा गैर मुस्लिम दे नमुंग लदा गम खोल नहीं बगार चमुंग दे खाम खा दे दिन ने इनकार को और हदीस के इश्काल शता बेशक दा हदीस मुश्किल हदीस के इन इनकार न कहूँ तब सही बुखारी वेली मी दा हदीस पदे में वेली लेकिन पदे से इश्काल ले नो आगा मुहद्दिसीन लिख रहे और आगे ने जवाब हम कर रहे चाहे असल इश्काल कम ने पैदा की या जवाब इस तरह तरतीब ज़मानी सर वह वायु अवल वह वायु इकमालुल मुअल्लिम ता हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस थे सही मुस्लिम के मुश्तरक इकमालुल मुअल्लिम बिफ़वाइद मुस्लिम दा काज़ी अय्याज़ रहमहुल्लाह द मुस्लिम शरह सफ़ा नंबर 461 जुज़ अतम इज़ा हलक किसरा फ़ला किसरा बादहु व इज़ा हलक कैसर फ़ला कैसर बादहु अल हदीस मानाहु इंद अहलिल इल्म दा जुमले ऐसे नहीं दा सोच समझ कर लिए दा अहले इल्म पनीज दे समान दा कम माने ची दागा सड़ेगी दा अहले इल्म न दे हदीस ख्वागिम न तेरी ला यकूनु किसरा बिल इराक़ वला कैसर बिशाम सब मतलब दे खबर दावा नहीं मतलब चे किसरा बनी और कैसर बनी किसरा मुंगवे दे इक़्तिदार नुम दे और द किसरा चिकम इक़्तिदार दे नागा इराक़ पोर दे और द कैसर चिकम इक़्तिदार दे नागा तरशाम पोर दे संग चल भाई ला यकूनु किसरा बिल इराक़ इराक़ के बाद किसरा हुकूमत नहीं दारंगे पशाम के बाद कैसर हुकूमत नहीं तेरे शान वरूद अंदर तखैम रस्तों तेरे हदीस शान वरूद सदे कमा कान ज़मानुहु अलैहिस्सलाम फ़अअलमा बिन क़िसाम
ملکهما وزواله من هذین القطرین. دا دوا ملکونه یعنی شام او عراق دا غین بعد دے دوارو اقتدار ختم شي. د دې خلکو اقتدار دا نه وایي چې کسرا به مړ شي، دام نه وایي چې قیصر به مړ شي، دغه اقتدار به په دې علاقو کې دی پاتې نشي. لا کسرا دا مطلب دی چې اختیار به پاتې نشي د کسرا په دغه علاقو. فکان ما قال وانقطع امر کسرا بالکلیہ وتمزق ملکه واضمحل بدعوته علیہ السلام. کسرا خو بالکلی الله ختم کو، یوازې دا غزین نه بلکې داغه د خپل علاقې نم داغه اقتدار ختم شو. وتخلى قیصر عن الشام، شام چې کوم دی هغه قیصر شام پرې خود هغه خالی کو. رجع القحقری الى داخل بلاده وقواعدها من قسطنطینیہ ورومیہ. لڑ آغا روم تا لڑ بازنطینی حکومتونا او قسطنطنیہ تا لڑ، یعنی شام دا غید چونگل نسو شو آزاد شو. وافتتحت بلادهما، دا دی ملکونا مسلمانانو فتح کرل او دا دی کنوز رالل دا مسلمانانو پلاس کے او مسلمانانو اغا کنوز دا غیر دولت مال او زر اغا ټول مسلمانانو کے مستحقینو کے تقسیم کرل. لا قیصر ولا کسرا مفہوم علماء یعنی علماء حدیث دا څنګه ذکر کړي، هغه دغه شان ذکر کړي. په هر فن کې داغه فن د ماهرینو ته پوس پګاري. مثال لای یو سړی دی هغه ایم انګلیش کړی دی یا ایم اردو کړی دی بالفرض. د پاکستان قانون په کومه ژبه کې لیکل شوی دی؟ قومی ژبه کې، اردو ژبه کې. داغه قانون د وضاحت حق چاته حاصل دی؟ چا چې قانون ویلی کنه محض اردو خان ده، چا چې قانون ویلی قانوندان ده. د پاکستانی آئین اگر چې هغه اردو کې لیکل دی لیکن داغه د وضاحت حق هغه صرف هغه چاته حاصل دی چې هغه قانون ویلی. دې ته خدا سره نشي ویل کنه چې دا تاسو پاکستانی قانون خلکو پورې خاص کړي، تاسو اجاره داری ده چې ته په دین باندې خلک پوېږي چې هغه دین ویلی دی وي دا اجاره داری ده. اجاره داری خو نه ده، دین اوایا نه بیا کوه خبره، حدیث اوایا نه غین رستو خبره کوه. کو چې تا حدیث ویل دی نو ما ترجمه باندې کار روان کړی دی ته پس پوېږي. اوس همدغه مسائل به پیدا کړي. دا خبره امام ابن الجوزی کشف المشکل کی لیکل دا، لیکن دا یو حواله ورکړی، دا حواله چې تاسو مخه ته راشي بیا ماته ملو نشو. خو بعضې کتابونه نه ملاویږي. یو عالم دی ابو الوفا ابن عقیل ورته وایي. یو خو ابن عقیل مالکی دی کوم چې مشهور نحوی دی، دا هغه نه دی، دا هغه ابو الوفا نه دی. دا حنبلی عالم دی. د دې کتاب عاملاویږي نه الفنون په نوم باندې یو کتاب نیټ باندې شته دی لیکن هم ناقص دی، نور کتابونه نشته. چا علم کې نه بیا موږ ته یو خي دی دغه بحث کې نه بیا دی وایي چې قد اجاب عن هذا ابو الوفا ابن عقیل فقال. ابو الوفا ابن عقیل دې سوال جواب داسې کړی دی چې کانت العرب بین هذین الملکین کالکرة یلعبان بهم. دا کم دوه حکومتونه چې موږ تاسو ته یاد کړل، کسرا او قیصر، روم او دارنګې ایران، عرب د هغې په منځ کې سو کالکرة، دا فټبال په شان دی. یو میسج چلیږي د فیسبوک باندې عربو کې چې عربي نه چاته پوسو کې چې تاسو خو ډېر ښه کلاړیان یې ده فټبال، خو عجیبه کار دا چې تاسو چېرته ګټه ونه کړه، چنګېږي ټول عمر یې ورسره ګټه ونه کړه،
هغه مونږ تجربه کاریو ډېر تجربه لرو خو نحن القرة فټبال مونږ یو اصل کې یې د حکومتونو میاز کې حکومتونو فټبال بچا گئی په مونږ باندې کوي نو دغه وجه چې مونږ کامیابی ګونه نو دا خبره ډېر مخکې ابو الوفا ابن عقیل کړی دا چې کات العربو بین هذا الملکین هذین الملکین کالقرة یلعبان بهم یا هذین الملکین کالقرة یلعبان بهم عرب ملکونه د دې دوو بادشاهانو فټبالو کله به یو لته ورکولا کله بل او دې خلکو یحملون الیهم الهدایا دی باغې خلکو له تحفې تحائف هم لګل فلما جاء الاسلام اسلام چې راغی صارت کلمت العرب العلیا د عربو مسلمانانو کلمه چې کوم دا اوچته شوه فلا کسرا ولا قیصرا من حیث المعنی په دې معنی باندې قیصر او کسرا ختم شو دا مفید نکته ده خو بل چانه لیکلی ابن الجوزی لیکلی چې مطلب د دې نه د هغې مرګ نه دی بلکې د هغې هغه اختیار دی کوم چې به هغې عربو سره هغه شی کو دا د کتاب دی کشف المشکل دا 9 جلد کتاب دی کشف المشکل علی صحیح البخاری جلد 4 او صفحه نمبر 204 د عبارتونو ټول په دې وایو چې دې کې بعضې سیزونو کې لږ اغماز دی نو بعضو کې حل کړی دی بعضو کې پرېښی دی د عمدة القاری کې علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ دې حدیث لاندې لیکي دا لومبی جلد 138 صفحه شپږم حدیث لاندې اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده سمانا دا معناه لا قیصر بعده بالشام شام کے بعد قیصر اقتدار نہیں مانا ولا کسرا بعده بالعراق اور عراق کے بعد کسرا حکومت نہیں تا چا ویلی دی قاله الشافعی فی المختصر المختصر ما سرچ کو ملو نشو امام شافعی دا په خپل کتاب المختصر کې ویلی دی لکه عجیبه خبره نه حنفی عالم د امام شافعی رحمه الله قول په دلیل کې پیش کړي دا احناف دوه ہے پوه تاسو سره ډزې کړي یو بل سره ډزې نه کوي خلک علمی خبره دار چا چې راخلی ده صحیح خبره المختصر کې هغه دا لیکلي دي چې مراد د دې هغه اختیار دی کوم چې د علاقو کې دا مطلب نه چې قیصر به مړ شي او کسرا به مړ شي بلکې مطلب یې دا دی چې د علاقو نه بعد د دې اقتدار ختم شي وس سبب د ورود حدیث خیتا ده د معنی ما خبر حل کیږي وسبب الحديث ان قريشا كانت تاتي الشام والعراق كثيرا للتجاره في الجاهليه جاهلیت په زمانه کې وا عرب راتل قرآن مجید کې ذکر شته کړه رحلت الشتاء والصيف دل راتل وا فلما اسلموا کله چې قریش ایمان وروړو خافوا انقطاع سفرهم الیهما لمخالفتهم اهل الشام والعراق بالاسلام چیرې اوس بس کېږي موږ اسلام قبول کو او شام او عراق کې خو زموږ دشمنان دي او سموږ تیارات لبنه شدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا لا قیصر ولا کسرا ای بعدهما فی هذین الاقلیمین پدې دوه علاقو کې وا قیصر او کسرا نه یعنی داغي اقتدار وا ته دې علاقو نه ختم شي ولا ضرر علیکم تاسو ته نقصان نه فلم یکن قیصر بعده بالشام ولا کسرا بعده بالعراق ولا یکونو ته دې پیشن گویا نه رستو د هیڅ اختیار پاتې شو ډاکټر برق چې کوم غپ لګولو هغه په کنه صحیح خبرو هغه سي غپو خلق له دوکا ورغوله محدثین خو دا حدیث دا مطلب نه بیانې هغه دا مطلب بیانې چې اختیار به دغه علاقه کې ختم شي او دا بیا چر نه تر اوسه په رښتیا د الله په فضل هغه نصر الله نه راغله ما دلته کې یو درس کې دغه ذکر کړو د ونو چې ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغیر راغله دا جواب صحیح دی لمن بدل دین المسیح د حافظ ابن تیمیہ
دا دویم جلد دی خو د دویم جلد کې ځان له دوه حصې دي او دا څلورم جلد دی او پای کې اول خو تاسو ملګري ولولي کې صفحه 159 باندې ابن تیمیہ رحمه الله دې معجزې تذکرہ کړی ده دا کوم چې مونږه مخکې درس کې ویلي وهذا الحديث له شواهد اخرج آل الصحيح منه قصة الشجرتين وقصة الذي شهر السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة الطير درې واقعاتو د اشاره کړی ده یو قصه داغه سړي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تور اوچته کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیونه لاندې ناستو دا غن شواهد داغه پیش کړی دا کیسه صحیح ده دارنګه دوا کجوره راتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه خوا کې خپل قضاء حاجت کول او غیر رستو داغه تل دا کیسه هم ثابت ده دا که څوک انکار کوي خنه کوي دا صحیح کیسه ده حسن درجه کې ده او د بیا د معجم اوسط حواله سره د لیکي دا غنه بحث هم کړی دی نو بار کې دا دغه لپاره پکې معنی خي خدا کوم زمونږه زیر بحث حدیث چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه د بحث کی صفحه 122 باندې وهذا اخبر به دا کوم خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب کې کړی دی نو دا وایي چې فصدق الله خبره فی خلافت عمر و عثمان دا غي په دور خلافت کې دا پیشنگوئی پوری شوی دی کسرا مرش وہ آخر الکاسرہ فی خلافت عثمان بارض فارس ولم يبق بعده کسرا ولم يبق المجوس والفرس ملک اس وقت بادشاہی دا غی پات نشو حلقہ قیصر الذي بارض الشام وغیرها ولم يبق بعده من ہوا ملک علی الشام ولا مصر ولا الجزیرہ من النصارى والذي يدعى قیصر دم آغا مطلب دے کم چې هغې ویلو بیا دی وی قال الشافعی آغا قول کم چې بدر الدین نه لیکل آغا قول ذکر کړي کانت قریش تنتاب الشام انتیابا کثیرا قریش بدلته ډېر راتلل وکانه کثیرا من معاشها منه وطاعت العراق عراق ته هم راتلل نو چې کله دخلت فی الاسلام دا اسلام کې رال قریش اغي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو ویل خوفها من انقطاع معاشها بالتجاره من الشام والعراق دا وسکی اوس فقال النبي صلی الله علیه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده نبی لم يبقى بارض العراق كسرى يثبت له امر بعد دې رستو بیا د کسرا حکومت التباد نش وقال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده فلم يكن بارض الشام قيصر فأجابهم على ما قالوا وقال في كسرى مزق الله ملكه فلم يبق إلا كاسر ملك وقال في قيصر ثبت ملكه فثبت ملكه ببلاد الروم وتنحى عن الشام یعنی یو د پاره یو دعا کړو د بل لپاره بل دعا کړو اوس هغه چې کوم اعتراض لګول دو اسلام کې هغه اعتراض جهل باندې مبني دی حدیث کې دا شان نو او دویم دا چې هغه د حدیث په دشمنی باندې مبني دی ته دیو جنا سوال جو کړی راسي او یو داسې رنګ یې ورکړي چې دا پیشنګوئی دا لا تر اوسه نه ده پوره شوې پیشنګوئی پوره شوې ده او مطلب دا غي لا حلقه کسرا وزا فلا فلا دا مطلب دا نه دی کوم چې ته اخلي دا غي مطلب دا دی چې د دې اقتدار وا د علاقونه ختم شي کسرا چې کوم دی هغه دا ویلو چې خط کلال تور رسیدو هغه دا ویلو چې دا زمونږ عبید دي دا عبید هغه په کوم انداز وي ولې وي مسلمانان په هغه زمانه کې حبشه ته هغې هجرت کړو سه مسلمانان وولته او حبشه په هغې زمانه کې کومه زمانه کې چا خبرېدو نو هغه زمانه کې دا د ایران لاندې وه دا خو نصارا وو لیکن و د ایران لاندې خو د هغې چې کوم چې دا زمونږ عبید دي د هغې اشاره دی خبرې ته دا تفصیل وضاحت هم ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے الجواب الصحیح کے گڑھ دے بار کے سوال بالکل بے بنیاد دے اعتراض محض بے بنیاد دے اور دا حدیث دشمنے وانے مبنی دے بار کے جواز زکولے ضروری ہو اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین